وی رمضان کی سلور کارا کوي. سو کارا کوي؟ سلور کارا کوي. ها سلور کارا کوي. سکارو نکو وی یو لا اله الا الله ډیر وایي. لا اله الا الله دا ډیر وایي. ها بس ځان له دې ورت کوي لا اله الا الله. یو صحابي وی نبی علیہ السلام ماته نصیحت کو، ماته وی چې بدی در نه وشي نو زر پسې نیکی کوه، چې د ګناه کار د نه وشي زر نیکی کوه، دا نیکی دا ګناه ورانی. نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا اله الا الله دی، دا لا اله الا الله نیکی دا. وی نبی علیہ السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکی لا اله الا الله ده، چې ګناه در نه وشي سمدسي لا اله الا الله دا نیکی ده. په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي. ښه وی یو لا اله الا الله ډیر وایي په روژه کې. ښه او بل استغفار ډیر کوي. استغفر الله استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ډیر خوند کوي چې روژه په خولي سړی او سړی وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رب ما وبخي، رب ما معاف کی، رب زما گناهونه معاف کی. نو یو لا اله الا الله وایي، یو استغفار ډیر وایي. او دوه کارونه چې دی هغه صرف د ځان دپاره کوئ، ستاسو دپاره ضروري دي. وی څه؟ وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. ربا جنت راکې، ربا د جهنم نه مې محفوظ کړي. نو څلور کاره کوئ، لا اله الا الله ډیر وایي، استغفار ډیر وایي، او د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. د جهنم نه پناه غواړئ. وای رب مونږ د جهنم د اور نه بچ کی، رب مونږ له جنت راکې، رب مونږ له جنت راکې. هر شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې. هر شپه خیسته کیږي او رب العالمین ورته وی زما امتیان ستا طرف، رب العالمین ورته وی زما بندیان ستا طرف ته را روان دي، زما بندیان ستا طرف ته را روان دي. نو ډیره قیمتي میاشت ده، الله دې په خیر راولي او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي. او د وس نه درته وامه شاید چې بله جمعه راځي او بیا زمونږ روژه یي که نه، نو د وس نه درته وامه ځان له پړه کې یو عزم وکئ چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله. دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله نبی علیه الصلاة والسلام به راغی، جبریل امین به راغی، جبریل امین به ورته هم قرآن واورو، نبی علیه السلام به ورته هم واورو. دا د قرآن د اورولو میاشت ده. دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې. وای زما دا اراده ده انشاءالله چې زه به ودرېږم او زه به تراوو کې د قرآن ختم الله به ماله توفیق راکړي انشاءالله، خو زه به ودرېږم. دا تصور ختم کا. دا اول شپې نه به لنډې به کم جومات کې کېږي. ښه دلته اوږدې شو، لنډې اوږدې دې وخوړلو. ښه الله اکبر، دا څومره قیمتي شپې ورځې دي، څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله. وایي چې کوم ځای کې اوږدې دي او قرآن په تراوو کې ویل کېږي مالته زه به هلته ځم. دا نیت وکئ چې دا مستقل سنت دی چې زه به تراوو کې قرآن اورم انشاءالله. شاته به ودرېږم او قرآن به اورم. بل دا تصور د وس نه ختم کړئ. دا په 25 منټه او په نیمه ګنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربی الاعلی پته لګي، نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي، نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وي، عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. دا تراوی منځ نه دی، دا منځ نه دی. دا ته ولې دا منځ ځای کوي؟ وایي قیمتي میاشت رالاله، 20 رکعات تراوی دي او په هغه ځای کې به یې کومه چې په کم جومات کې څومره په قلاره تراوی کېږي او خو اوږد ټیم پې لګي. زه به خپل رب ته ولاړ یم، زه به په رب باندې ځان بخمه. نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربی الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي. نه، د وس نه نیت وکئ. دا منځ دی، منځ تراوی منځ نه دی. دا چې منځ دی نو تراوی منځ نه دی. نو کم از کم دسی تراوی مه کوئ. د وس نه دا نیت وکئ، دا تصور ختم کئ. امامان او مقتدیان دا زر تراوی پرېږدئ.
په دې سړي ته ځان بد ښکاري. سړی ولاړ چاته دی؟ رب ته ولاړ دی. ښکلې اوږدې تراوي ښه په ډېر ټیم کې او بیا وروسته وایي ربنا تقبل منا، رب قبول یې که. نو چې ثنا دې پکې نه ویلي، درود شریف دې نه ویلې، قومه دې نه کړي، دا جلسه دې نه کړي، او بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، الله بس زر زر غرب 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 پابسي. دا تا څنګه مونځ وکړو؟ ته په دې خپلو تراو نظر ور واچوه. دا صرف 29 ورځې ښه په قلاره، ښه اوږدې، ښه په اطمینان، او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې که، رب قبول یې که. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.